مل مسیح ابن مریم ند مسیح زوید مریم الا رسول مگر رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی د مخکې دین ډیر رسولان و امه صدیقه او مور د ډیر رښتینی وا کانا یاکلان الطعام ودا دوانو چې خړل وي خوراک انظر وګورا کیف نبینو سرنګ بیانو مونږه لهم الآیات دویتا دلیلنا التوحید ثم انظر بیا وګورا ان یفکون سرنګ اړول شوی د توحیدنا قلت ورته اتعبدون تاسو بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه ما ده چا لا یملک لكم ضرا چې اختیار نه لري تاسو لرا د نقصان د ضرر ولا نفعا او نه د نفع والله هو السميع العليم او الله جل شانه خاص اوریدونکي او په هده سورة المائدة آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم مخی آیتون مبارکون اللہ جل شانہ دا اہل کتابو مبارکی دا غوی پا باطلو او شرکی عقائدو باندی ردو فرمائل خصوصا چی عیسائیان نصارا چی ورتوی هغوی پدریو ډلو باندې تقسیم شو پدریو ډلو کې تقسیم شو چې د حضرت عیسی علیه السلام په حق لا یوی ډلې عقیده دا جوړ کړي وا چې نعوذ بالله الله جل شانه په خپل باندې عیسی علیه السلام کې دنه حلول کړي دي عیسی علیه السلام نعوذ بالله په خپل باندې الله تعالی دی او دویم هغه ډله وا چې هغه وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دریم هغه ډله وا چې هغه وی چې عیسی علیه السلام ان الله ثالث ثلاثه حضرت مریم حضرت عیسی او الله تعالی په دې دریوانو کې یو خدای دې نعوذ بالله الله تبارک وتعالى دې دریوانو شرکی عقاید باندې رد فرمایي نننی آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي چې مل مسیح ابن مریم الا رسول ند مسیح زوی د مریم مگر یو رسول دی مسیح مخکې مونږ ذکر کړو عیسی علیه السلام ته د دو درې وجوهاتو په بنا باندې حضرت مسیح علیه السلام ته مسیح ویل شي یو دا چې حضرت عیسی علیه السلام بچ کله یو پیدایشي اړون ته نابینا ته لاس ولګو د هغه مسح کولو سره دغه ټچ کولو سره به الله جل شانه هغه بینا کړه ځکه ورته مسیح وي او دغه سي د برګي مرض هغه ته لاس ولګو عیسی علیه السلام دغه مسح سره دغه لاس ټچ کولو سره به الله جل شانه هغه ټیک ټاک نو ځکه ورته مسیح وي او بل مسیح د سیر او سیاحت نه د حضرت عیسی علیه السلام دغه سیر او سیاحت د الله جل شانه د دین د خدمت د دعوت او تبلیغ په سلسله کې ډېر زیات دغه مناسبت سره هم ورته مسیح حضرت عیسی علیه السلام ته وي مسیح زوی د مریم نو مگر دا د الله یو رسول تاسو ورته عین الله یا د الله جل شانه زوی دا غیره موه قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی د مخکې دینهم ډیر رسولان دا څه نوې خبره هم نه ده مخکې دینهم ډیر پیغمبران داسې تیر شوی دي
کچره تاسو دی دوه درې معجزاتو د وجنا د عیسی علیه السلام د مړي ژوند کولو یا چې د برګي مرض کولو پیدایشي ورون هغه کولو په وجه باندې کچره تاسو دی ته د الله زوی وای نو بیا خو ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې هغوی د دین هم ډېر معجزات پیش کړي دي و امه صدیقه او مور د دې ډېره رښتینې وه نو چې کوم مور رښتینې وي رښتینې مور اولاد هغه داسې کار نشي کولی چې هغه چا ته د شرک دعوت ورکړي نو مور د دوا نو چې کوم انسان او کم بنده د مور نه پیدا وي نو هغه معبود څنګه کېدی شي چې کوم شخصیت د مور نه پیدا وي نو هغه الله او اله او معبود دا خو نشي کېدی کان یاکلان الطعام او غدا دوانه خړل وي خوراک نو چې کوم انسان کم مخلوق خوراک کوي هغه معبود څنګه کېدی شي هغه خالق څنګه کېدی شي نو چې کوم بنده د خوراک محتاج وي خوراک کوي هغه انسان دی هغه جسمانی ضرورت لري هغه بشري تقاضی لري هغه ته معبود څنګه وای انظر وګوره کیف نبین څنګه بیانو مونږه لهم الآیات دې دلیلونه توحید ثم انظر بیا وګوره ان يفكون سرنګ دوی اړول شوې دي د توحید نه قلت ورته اتعبدون من دون الله ایتاسو بندگی کوي تاسو سوا د الله نه ما د هغه چا لا يملك لكم ضرا چې اختیار لري تاسو لرا د ضرر ولا نفعا او ند نفع والله هو السميع العليم او الله جل شانه د هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی د دوی په دې باطل او شرکیات باندې الله تبارک وتعالى رد فرمایل هغه دا چې د عیسی علیه السلام په حق لا د الوهیت او دغه سي د ابنیت د عقاید د درې ونه عقیده د شرکی عقیده دي الله تبارک وتعالى فرمایل چې د عیسی علیه السلام نو مگر یو د الله رسول مخکې دین ډېر پیغمبران تیر شوي دي او د مور هغه صدیقه وه ځکه چې د یهودیانو طرف نه د حضرت عیسی علیه السلام په مور باندې تهمت لګیدو الله تبارک وتعالى فرمایي چې امه صدیقه د مور دا صدیقه وا چې کله هم د الله تبارک وتعالى مقرب خلق باندې تهمت کو لګول شي رب کائنات په خپل باندې داغه صفائی ورکي دغه يهوديانو د منافقینو په شکل کې ام المؤمنین سیده طیبه طاهره عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې تهمت ولګو رب کائنات سوره نور نازل فرمایل اتلسمه پاره کې چي دي سوره نور په دغه سوره نور کې تقریبا 13 آیاتونو مبارکو کې الله جل شانه د حضرت بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها شان بیان فرمایل داغه دفاع فرمایل او دا فرمایل چې سبحانك هذا بهتان عظیم سبحانك پاکی دے الله لرا هذا بهتان عظیم دا یو لوی بهتان دی بهتان او تهمت منافقین او يهوديانو بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې لګولې و رب کائنات فرمایي چې سبحانك دا الله جل شانه پاکي اول بیان کړ چې الله تبارک وتعالى پاک دی نو حضرات علماء کرام فرمایي چې تهمت په بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې و رب کائنات په خپل ذات تبارک فرمایي سبحانك و دې وجه دا چې څوک گواہی ورکوي نو د دې گواہی ورکوونکي د دې شاهد د شهادت د قبلولو د پاره دا کتل شي چې دا گواہی ورکوونکي څوک دی او څنګه کس دی دې د پاره رب کائنات اول خپل تعارف کوي چې سبحانك ز پاکم هذا بهتان عظیم زما د پیغمبر په حرم باندې چې کوم تهمت لګیدلې دی بیبي عائشه صدیقه باندې دا یو ډېر لوی تهمت دی او بیا الله تبارک وتعالى د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها په برکت سره قیامت پر راتلون کی اغا تورسری پاک دامنا با عفتا با حیا زنانا چې پاغوی باندې څوک تهمت کو لګي الله تبارک وتعالى فرمایل چې والذین يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم
قیامت پور راتلون کې دا یو قانون او اصول بیان فرمایل چې څوک هم په یو پاک دامنه باعفته پاکیزه غافله زنانه باندې تهمت ولګي نو هغه د پاره چې د دنیا او آخرت پاغي باندې لعنت دی، هغه د پاره عذاب لوی دی. بیا ورسره مفسرین کرام دا هم ذکر کوي والذین يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هغه زنانه چې کوم پاک دامنه او غافله وي. نو قران کریم د زنانو صفت او تعریف پدې بیان کړ چې دا غافلې دنیا و ما فيها نه چې زنانه څومره به خبرې هغه عمره دی باعفت او پاکیزه او پاک دامنه پاتې کیږي. زموږ استاد معاشره چې فحاشي طرف ته عریانی طرف ته بهایي طرف ته روان دي، د دې په اسباب کې یو لوی سبب هغه دا چې موږ تاسو د يهودیت او د نصرانیت په تقلید کې د زنانو ازادي مونږه معاشره کې راوستله، زنانو لم ازادي ورکړه. زنانه د غافلاتو په ځای باندې هغوی د دنیا هر کار په باره کې هغوی معلومات حاصل کړه. نو چې کله یو زنانه با اختیار شي، هغه آزاد شي او هغه چې د کوره بهر شي، د چاردیوارۍ نه بهر شي، نو بیا فتنه او فساد هغه چې په معاشره کې راځي. دې سره معاشره کې فحاشي او عریانی راځي، بې راهروي راځي. د زنانو مدح او صفت الله تبارک وتعالى غافلات سره ذکر کړی دی چې زنانه هغه کامیاب زنانه چې هغه د دنیا و ما فيها نه بے خبره او هغه چې دی یو غافل ژوند تیری په چار دیواری کې دنه د کور داغه بادشاہت وي، داغه د کور ملک وي. خو چې کله هغه د کور نه بهر شي، څرنګه چې مونږه د یورپ تقلید وکړه، په یورپ کې زنانه د یو بازاري سیز په تور باندې د یو کباړ سیز په تور باندې چې دی هغه دور جاهلیت په شان دی هغه استعمالیږي. چرته ډرایور ده، چرته کلندر ده، چرته ویټر ده او چرته ایر هاوسز ده. دغه سپک چې کوم کارونه دي، یعنی هغه د معاشري هغه خلک چې کوم یو نوجوان، یو مزدورکار، یو مزدوري کوونکی هغه کوي، هغه کارونه نن هغه زنانه ناغشته کی کوم زنانه ته اسلام د ملکی حیثیت ورکړی دی، یو ډېر لوی عزت او مقام ورکړی چې د په د کور په چا دیوارۍ کې دنه د یو ملکی په حیثیت سره با په پرده کې باعفته پاکیزه حیثیت سره بدی ژوند تیری. او چې کله موږ تاسو د یورپ تقلید شروع کړه، زنانم بازارونو ته راوستله، زنانم مارکیټونو ته راوستله، زنانم دفترونو ته راوستله، نو دې سره په معاشره کې بګاړ او فساد راځي. لہذا الله تبارک وتعالی د زنانو مدح او تعریف دې سره بیان کړی دی والذین يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. نو چې په داسې غافل او پاک دامن او باحیا زنانو باندې څوک تهمت ولګي، لعنوا فی الدنیا والآخرة، دې خلکو باندې په آخرت او په دنیا دوانو کې لعنت دی. نو دې ځکه الله تبارک وتعالی د حضرت عیسی علیه السلام د مور دا صفت بیان فرمایي و امه صدیقه، مور د رښتینی و. نو چې کله مور رښتینی وي نو د رښتینی مور اولاد هم رښتینی وي. الله تبارک وتعالی د حضرت عیسی علیه السلام تعریف بیان فرمایي مل مسیح ابن مریم، ند مسیح زوی د مریم الا رسول مگر یو رسول دی، قد خلت من قبله الرسل، یقینا تیر شوی د مخکې دین ډیر رسولان، و امه صدیقه او مور د ډیر رښتینی و، کانا یاکلان الطعام، و دا دوانو چې خړل وي خوراک. انظر وګوره کیف نبینو، سرنګ بیانو مونږه لهم الآیات دوی ته دلیلونه توحید، ثم انظر بیا وګوره ان یفکون، سرنګ اړول شي د توحید نه. قلت ورته وایا اتعبدون، تاسو بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه، ما د هغه چا لا یملک لكم ضرا چې اختیار نه لري تاسو لره د نقصان د ضرر، ولا نفعا او نه د نفع، والله هو السميع العليم، او الله جل شانه خاص اوریدونکي او په هده پارسبان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.